الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د ماښام د لمانځنه مخکې نفل کول سنت نه دي او سنت ویل ورته مکروه دي. د دې لپاره به د الله پاک په توفیق باندې زه 10 احادیث پیش کم. د هغې نه به تاسو ته معلومات وشي چې د دې 2 رکعاتو نه کول بهتر دي او دې ته سنت ویل مکروه دي. اول عن طاووس قال سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر. ابو داود جل اول صفحه يوصل او 2 د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نه د ماښام د لمانځنه مخکې د 2 رکعاتونو نفلو په باره کې پوښتنه وشوه، نو هغه ورته وفرمیل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هیڅوک د دې 2 رکعاتونو نفلو په کولو باندې نه دی لیدلی او په دې مې هم څوک نه دی لیدلی چې د مازدیګر د لمانځنه وروسته 2 رکعاتونو ته اجازت ورکړې وي. دویم عن حماد قال سألت إبراهيم عن الصلاة قبل المغرب فنهاني عنها وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لم يصلوهما. كتاب الآثار للإمام أبي حنيفة برواية الإمام محمد صفحة 2. حضرت حماد فرمای چې د ابراهیم نخعی نه د ماښام د لمانځنه مخکې د 2 رکعاتونو په باره کې پوښتنه وشوه. ما ترېنه پوښتنه وکړه. حضرت حماد فرمای چې ما د ابراهیم نخعی نه د دې 2 رکعاتونو په باره کې پوښتنه وکړه، نو هغه زه منع کړم او وی فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه د ماښام د لمانځنه مخکې دا 2 رکعات لمونځ نه دی کړی. دریم عن ابراهیم قال لم يصلي ابو بکر ولا عمر ولا عثمان الركعتين قبل المغرب. مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحه 415. حضرت ابراهیم نخعی رحمه الله فرمای چې ابو بکر عمر عثمان رضی الله عنهم د ماښام د لمانځنه مخکې 2 رکعات نه دي کړي. سلورم عن ابن المسيب قال كان المهاجرون لا يركعون الركعتين قبل المغرب وكانت الأنصار تركع بهما. مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحه 415. حضرت سعید ابن مسیب فرمای چې مهاجرینو به د ماښام د لمانځنه مخکې 2 رکعات نفل نه کول او انصارو به کول. پنځم حدیث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة إلا المغرب. كشف الأستار عن زوائد مسند البزار جل اول صفحه 304. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هرو 2 اذانونو یعنی د اذان او د اقامت په مابین کې لمونځ دی غیر د ماښام نه، دلته د اذان پسې متصل فرض دی. شپږم حدیث حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو امهات المؤمنین ما پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماښام د لمانځنه مخکې 2 رکعاته کول او که نه، نو ټولو بیبیانو وویل چې نه کول. یوازې ام سلمې رضی الله عنها وفرمیل چې صرف یوه ورځ زما سره وکړل او بیا مې ترېنه پوښتنه وکړه چې دا کوم لمونځ دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل چې د مازدیګر نه وروستني نفل رانه هیر شوي و، هغه مې وکړل. رواه الطبراني في كتاب مسند الشاميين بحوالي نسب الرايه جلد 2 صفحه يوصل او 140. وم حديث عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. بخاري جل اول صفحه يوصل او 50. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د ماښام د لمانځنه مخکې لمونځ کوئ. په دریم ځلې وفرمیل چې که د چا خوښه وي نو هغه دې کوي او که د چا خوښه وي نه دې کوي. دا خبره پیغمبر علیه السلام ځکه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې 2 رکعاتونو ته سنت ویل نه خوښول. کراهیت ان یتخذها الناس سنتا. پیغمبر علیه السلام دا مکروه ګڼله چې څوک دې ته سنت ووایي. بخاري جل اول صفحه یوصل او 50. اتم حدیث ابو تمیم د ماښام د لمانځنه مخکې 2 رکعاته نفل وکړل. مرصد ابن عبد الله تعجب وکړو، نو عقبه ابن عامر الجهني ته ورغلو او د خپل تعجب ذکر ورته وکړو.
هغه ورته وفرمایل چې موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا 2 رکعاته کول. نو مرصد ابن عبدالله ورته وفرمایل چې اوس یې ولې نه کوئ؟ هغه ورته وفرمایل چې اوس موږ مصروف یو. بخاري جلد اول صفحه 150. د دې حدیث نه معلومیږي چې په ابتدا کې به دا 2 رکعاته کېدل او وروسته بیا د صحابه او د تابعینو په زمانه کې بالکل متروک شول. که متروک نه وی نو مرصد ابن عبدالله به تعجب نه کولو. 9 حدیث عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم. مجمع الزوائد جل اول صفحه 310. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به تر هغه پورې په فطرت باندې وي تر څو چې د ماښام لمونځ د ستورو د راختو نه مخکې کوي. 10 حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روژهدار د روژه ماتي په وخت کې د ماښام لمونځ کوي او د ستورو د راختلو نه مخکې کوي. عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجم. رواه احمد ولفظه عند الطبراني صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس. مجموع الزوائد جلد اول صفحه 310. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژهدار د روژه ماتي په وخت کې د ماښام لمونځ کوئ او د ستورو د راختلو نه مخکې کوئ. ګوره په دې حدیث کې هم راغله چې د ماښام په لمونځ کې تعجیل پکار دی او دا 2 رکعاته نفل د تعجیل سره منافي دي.